الرحیم. زه به تاسو سره یو کلیپ شیر کوم، خو د هغې نه مخکې دا خبره زده کړئ چې څومره خوبونه علماو لیدلي، بعضې عوامو لیدلي، تبلیغیانو لیدلي، هغه ټول د پي ټي آی تحریک انصاف یو کس دی هغه راغونډ کړي دي. بیا یو بل عالم دی او د هغې هغه کلیپ یې ورسره لګولی خو چې دا ټول دروغ دي، کذابون دي او داسې دي او هغه دي، دا خبرې اترې کوي. هلکه ستا لپاره څوک خپل ایمان غرقوي، دروغ وایي، ګناه کبیره کوي. څوک خدای وایي چې ستا لپاره دروغ وایي او خپل قبر چې کوم دی تباه کوي او غرقوي. نو دغه بعضې خلک چې کوم دی په داسې عوامو باندې، په داسې علماو باندې، په داسې خلکو باندې بد ګمانونه کوي. ښه پوهه خلک یې، ښه د پوهې نبي علیه السلام ښه ګمانونه په خلکو باندې کوي، دا به بد کوي. ولې پي ټي آی والا خوبونه نه ویني؟ د اوسه پورې کوم یو عالم ویلي چې دا دروغ دي؟ دروغ خو ګناه کبیره ده. ولې دغه رنګه چې کوم دی نورو پېټه پاجیانو والا خوبونه نه ویني، علما یې نه ویني، عوام یې نه ویني، تبلیغیان یې نه ویني، دا ټول خلک خوبونه ویني. هغه خلک به په دې باندې رد کوي، د خوبونو متعلق به هغه خلک رد کوي چې کله دا حدیث مبارکه نه ویلي. بعضې وختونو کې چې کوم دا مبشرات بخاري شریف چا نه ویلې، مسلم یې نه ویلې، نو هغه په دې باندې ردونه کوي چې دا ټول کذابون دي، د خدای نیکبخته تهمتونه په خلکو باندې تړي. بیا دا خبرې اترې کوي چې مارکېټ ته نوي دا خبره راله. نو کتاب الرؤیه چې کوم دی د خوبونو متعلق چې کوم دی، که کوم یو حدیث را کتابونه، کوم یو کتاب چې د حدیث مبارکه رالي، که بخاري رالي، که مسلم رالي، که مسند احمد رالي، مجموع الزوائد رالي، تا ته به کوم دی د خوبونو متعلق میاشته روایت د پیغمبر علیه السلام داسې خبرې ملاوي. د دې نه بعد چې کوم دی اوس تاسو هغه کلیپ واورئ، فیصله په تاسو باندې ده. آیا داسې ظلم او زیاتۍ په کار دي؟ داسې خبرې کول دیوله په کار دي؟ او بیا ټول کلیپونه راغونډول او د یو عالم خبره او مارکېټ ته پلانکې خوب راغلی پلانکې، دا ویډیو تاسو وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، د نورو ملګرو چې هغو ته هم چې کوم دی د دې خبرونو څخه استفاده میلاو شي چې بعضې داسې دروغونه وایي. هغوی ما ته وښود مولانا فضلالرحمن صاحب په شکل کې زیات پټکې تړل. مولانا فضلالرحمن صاحب ما د ابوبکر صدیق اتانو په شکل کې ویل دا دلته وینم، او هغه مولانا فضلالرحمن صاحب چې ابوبکر صدیق اتانو په شکل کې دوه صحابه کرام الله پاک ماته د پاکستان د دوو علماو په شکلونو کې وښود. نو خوب مې ولیدو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او سره مولانا فضلالرحمن صاحب د په خدمت اقدس کې حاضر یو عالم د ګوکن مولانا مشتاق صاحب بله شپه خوب کې د ملین مارچ دا منظر لیدو، نو وی چې ناڅاپه د تکبیر نارې شي او دا خلک ډېر خوشحاله شي او ودرېږي. زه تپوس وکړم چې دا څه چل دی؟ وایي ما ته څوک ووایي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه د میدان ته په خپله باندې تشریف راوړ. کہ وقت میں نے یہ خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. شامل په سرزمین باندې د یو مدرسې طالب علم خوب ویني، دغه طالب فرمایي زه نبی علیه الصلاة والسلام د روزې سره ولاړم، دغه روزه په منځ باندې کلو شوه، ما د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو، ما د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو، ما د نبی علیه الصلاة والسلام لاس مبارک خپل کو، وایي نبی علیه الصلاة والسلام راته وایي ای طالبه، ای عالمه، یوازې زما لاس مه ښکلوه، راشه د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب لاس هم ښکل کا. راتلم کرک کې ومندک نه رالم کوهاټ تر کوهاټ یو تبلیغي عالم را سره و، د مرکز په علماو کې یو لوی عالم نوم ماته واغېستو. بله بله ورځ حسان بن ثابت رضی الله تعالی په خوب کې لیدو، صحابي رسول دی چې اشعارو کې نبي علیه الصلاة والسلام دفاع کوله. ما ورته ویل چې خواهش مې دې زړه کې یو هغه تبلیغي عالم وایي دغه مرکز کې وي. ما ورته چې دا تندی دی له خپل عمر ټول عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کړې د اشعارو کې. بل ما ته ویل چې تندی مې مه خپلوه. ما ته ویل ولې؟ بل تندی به مې هله خپل کې لاول چې مولانا صاحب کوم جلوس دی کوم احتجاج دی هغې کې لاړ شه هغوی سره شریک شه، هغې نه پس به زما تندی. مولانا صاحب نے میں لگا غوندې ګیله په زړه کې راغلی وه. خوب کې راته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د زیړې پګړۍ یار به تنې تنها نه پرېږدي. خوب کې مې دا ولیدې پلاني کانفرنس ته نبي علیه السلام وایي ورشئ، او خوب کې مې دا ولیدې چې نبي علیه السلام د پلانۍ پارټۍ جنډه راله راکړې او ملا صاحب وایي دې جنډې ډېر خیال ساته. او خوب کې مې دا ولیدې چې پلانۍ پارټۍ مولوي صاحب یې راته وښودو چې ګوره د دې امیر صاحب او د دې صدر صاحب به ډېر خیال ساتئ. دا ټول خو کذابان دي، دروغجن دي، تجربې پې وشوې، خپلو مولیانو پې ردونه وکړه چې دا کذابان دي. او کله د نبي علیه السلام توهین هم کوي دا ظالمان په دې طریقه. دلته چېرته کم یو بد عقیده او بدبخته پیر دی هغه چېرته خوب لیدلی د نبي علیه السلام باره کې، اوس په دې نټ چلېده دا یو څو ورځې مخکې چې په هغې کې نبي علیه السلام مې ولید نعوذ بالله او د هغې د عورت کشف شوی او دا چل شوی او کپړه پې واچولی شول. دا ټول
مبتدعين دي گمراهان دي اي داسې خبرې کول پکار دي